چرته یو زنانه مونځ نه کوي نو خاوند هم پې ګناهګار دی. خاوند له پکار دغه دی چې ښځه مونځ نه کوي، ښځه دې ښه مضبوطه ووایي، خو هغه شانتې په دومره مضبوط به هم نه وایي چې خاپونه به جوړ کړي بیا هسپتال ته منډې وایي، بیا به هسپتال کې ولا نمبر هم نه میلاویږي چې اوس کم یې واته دننه کړم. مسالمه لږ ګزاره ورسره کوه. خاوندانو له پکار دغه دی چې ښځه مونځ نه کوي دی دې ورته نصیحت وکړي. ولې نه کوې؟ د الله حکم ولې نه پوره کوې زنانه؟ نو خاوندان جرمدار دي په دې عمل کې چې تپوس نه کوي. خاوند ورته وایي څه کم دي راوړم، ټماټر پیسټ څه راوړم، غوښه چاول یې څه راوړم، جوړه دې کومه لګي راوړم، اوس پکې میاواله جوړه هم راوتېروئ دا موله ویسه. او د مونځ تپوس نه کوي چې زنانه ته زما ښځې ته مونځ کوې که نه کوې. د دې عمل سوچ مونږ نه کوو. کومې زنانه چې مونځ نه کوي او خاوند ته پته لګي چې دا نه کوي، خاوند په جرمداره دی. او کومې ښځه د هغې خاوند چې مونځ نه کوي، که چېرته خاوند مونځ نه کوي نو ښځه دې ورته ووایي چې مونځ کوه، چې نه یې منل ښځې غاړه خلاصه ده. او که سړي ښځې ته ویل چې مونځ کوه او ښځې نه کول، سړي غاړه خلاصه ده. کور کې د مونځونو سیسټم برابر کوي، مونځونه چالو کوي بچو ته، ماشومان ته. نبي علیه السلام وایي مرو اولادکم بالصلاة، وی تاسو خپل بچو ته حکم وکړئ د مونځ چې کله د 7 کالو شي، وهم ابناء 7 سنین، کله